داسې کسان چې الله تعالی د هغه روژه د سره قبلوي نه، که چېرته دا عملونه دا کارونه تاسو کوئ نو د ځان نه ضرور وباسئ. یو طرف ته چې تاسو روژه ونیسئ او بل طرف ته تاسو په ځان لوږه تېره کوئ او بیا الله تعالی ستاسو روژه نه قبلوي، نو د دې مثال داسې ښه چې هندو ستړی او الله ناراضه. نو دا راته جاوید ابراهیمي یو ډېره ښایسته ویډیو یو شارټ ویډیو کړې ده چې د 6 کسانو الله روژه نه قبلوي. نو دا ویډیو د اخره پورې وګورئ، د خپلو ملګرو سره یې ضرور شریکه کوئ، ځکه چې دا 6 کارونه په چا کې چې دا د ځان نه وباسي. که په نور روژو کې که تاسو یې آیي به بیا هم تېر شوي، خو دا اوس روژه په دې کې د ځان نه ضرور وباسئ. نو راځئ دا جاوید ابراهیمي دا ویډیو ضرور وګورئ. د 6 تنو روژه الله تعالی نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله جل جلاله د 6 تنو روژه نه قبلوي. لومړی هغه څوک چې د صله رحم نه لري، یعنی څوک چې د خپل خپلوانو سره اړیکه پرې کوي، څوک چې د خپل خپلوانو سره خپلوي نه پالي، د دې شخص روژه نه قبلیږي. دوهم هغه څوک چې د مور او پلار نافرماني کوي، څه چې د خپل مور او پلار نافرماني وکړه، د دې شخص روژه هم نه قبلیږي. دریم هغه څوک چې د خلکو سره نیکي کړي، خو دا نیکي په دې نیت باندې چې سبا ته په خلکو باندې احسان برکړي، د دې شخص روژه هم نه قبلیږي. څلورم هغه څوک چې تقدیر تکذیب ګڼي، په دې باندې چې تقدیر دروغ ګڼي، یعنې تقدیر خو د الله د طرفه دی او توبه نعوذ بالله یو څوک راپورته کېږي او وایي چې دا دروغ دي، د دې څلورو شخص روژه هم نه قبلیږي. پنځم هغه څوک چې لمونځ نه کوي، چا چې لمونځ ونه کړو د هغې روژه هم نه قبلیږي. او شپږم هغه څوک چې ریا کوي، ښه عملونه د دې په خاطر کې چې خلک ورته ښه ووایي، د دې په خاطر نه چې الله تعالی ځینې راضي شي، یعنې بعض عملونه د دې په خاطر کې چې خلک ورته ښه ووایي. خدای دې موږ او تاسو د دې 6 جمله کسانو نه حسابوي او الله تعالی دې زموږ او تاسو عملونه فقط د الله د رضا په خاطر کړي. جاوید ابراهیمي دا بیان په تاسو واورېدل چې د 6 کسانو روژه الله نه قبلوي. یو چې څوک مونځ نه کوي دا الله نه قبلوي، دا ډېره برکتي میاشت په دې کې مونځونه کوئ، قرآن شریف تلاوتونه کوئ او دغه تراویح پکې ضرور کوئ، ځکه چې تراویح په روژه کې دی، په بوزه کې خو نه وي، په روژه کې 1 غنټه ټایم ورکوئ. مړه نور څه کوئ، په روډونو کې ګرځئ، خپل لډوګې مونه داسې کوئ، نو د دغه نه خوا تراویح ښې دي. یو چې چاله څه ورکوئ او دا وویاستئ چې دا ما دله ورکوه ما ته به ښه سړی ووایي، نو د دې هم الله روژه نه قبلوي. نو تاسو خو 6 خبرې واورېدې، نو د خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کوئ، زموږ پیج ورسره فالو کوئ، که څوک یې د یوټیوب په چینل ګورئ نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کوئ. والسلام.